ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مخک جمعہ میں ندی تیرے شوی میاشتے بمناسبت درتا در رسول اللہ مبارک دا یو عظیم سفر بیان کرے و سناسو دا حضور پاک پا معجزاتو کے دا معراج سفر دیر غٹا معجزہ دا. معجزہ ستا ہوئی معجزہ دیتا ہوئی کہ دا پیغمبرنا او یا دا غلوان دی دا غدا منشا مطابق دا سی یو کار صادر شی چه نوات عقل رسی نوات عادت رسی. دا عقلم خلافی و دا عادتم خلافی دیتا معجزہ ہوئی. دا کہ یو سفر کی رسول اللہ مبارک سر صحابو او صحابو شکایتو کہ جدا اللہ رسولو بنشتا سارویم تگی دی او انسانانم تگی دی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیط دا سرمن یو لوٹا گئے پرتوا وی دا غستا مخیط چی دا سرمن کما لوٹا گئے پرتا دا دق و بدی نور و بنشتا. حضور پاک مبارک پا اغا ابو کی دا لاس ورخکتا کدا خی لاس مبارک او صحابہ وی دا دی گروتونو دی میاس کی دا لاندن او بدا سرا خود کوئی دلے کا امثال العیون لکا دا چینو پشانتے. سمرا صحابہ چی وغیو بوس کلے سارویم پی سیراب کلل او مشکون امتے ڈاک کلل. دی ترونو معجزہ ہوئی. نو دا معراج سفر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑیر لک سات کے بیت المقدس تا او دا اغد نبی اسمانونو تا او بیا جنتونو دوزخون لکدل دا طول دا اقل نبار خبری دی. نے عقل اخلی نے عرف او عادت اخلی. نو چی دا عقل نا توی دا سفر بسنگاو دیر دا سے خلقی چیغا دا دے نوی رانانا متاثر وی ناغی وی دا سنگا دمرا زر لاڑا و راغی لکه دا دے گتو مبارکو دا مین نے دا و بسنگا را خود کے دلے دا چیلے دا اسے و سر خبری سنگا کردی دی اسے خو خبری نکے دا اخ و سر خبری سنگا کردی دی دا مار و سر خبری سنگا کردی دی. نو دے ترونو معجزات وی معجزاتو کے با عقل نچلے گا دا عقل نوچتے و دا عادت نموچتے. نو سو واقعی میں تیرہ جمعہ دا تابل جمعہ ذکر کرے وا کہ حضور پاک اوم اسمان تا رسید. نو پا اوم اسمان کے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سر ملاقاتش. ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور تا ڈڑا والے وا. بیت المعمور پا اوم اسمان کی او کوٹا دا فرشتیل تا عبادت کئی او رسول اللہ مبارک فرمائی کہ روزانہ و یادر فرشتے التا عبادت کئی او چکم فرشتے یوزل التا عبادت کردے دے تر قیامت پوری داغی نمبر ببیارانش. حضور پاک فرمائی صدرت المنتہا تا رسیدہ دا یو بیر دا او روح البیان او دور منصور کی لکلی دی کہ حضور پاک یوازے گورے نہ دیتے لے مشہور خدا سے رپا حدیث و صحیحو کہ جبریل علیہ السلام و سراؤ خودی تفسیرون لکلی کہ سلویخ ذرا فرشتے دا حضور پاک سر مر گرے وے.
د 40,000 فرشتو په جلوس کې تللی دی او حضرت میکائیل علیه السلام او حضرت اسرافیل علیه السلام او حضرت جبریل علیه السلام دا درې واړه ملګري. سدرة المنتهى دا یو بیره ده په شپږم اسمان کې جرړې دی او د اووم اسمان نه پورته را دې څانګې ختلې دي او حضور پاک فرمایي وی پاڼې د اتي د غوږ عمره دي او میوې د خم چاټې یا د منګي عمره ده دومره خشته او د سرو زرو پتنګان او د سپینو زرو پتنګان پکې منډې ترړې والې هغه پکې ځلېدل ډېر خوندور شی. هلته چې زه ورسېدم نو د هغه ځای نه بره بیا زما بل سفر شروع شو. حضرت جبریل علیه السلام او هغه سره چې څومره فرشتې وې هغې وې بس اوس تا بره خپل سفر دی هلته به ځې هلته موږ نه شو تلی زموږ دومره طاقت نشته چې موږ د دغه ځای نه بره لاړ شو. بره ته عالم امر وی او د لاندې ځای ته عالم خلق وی. موږ دې ځای پورې راتلی شو ګرځېدی شو بره موږ نه شو تلی. بره که ته ځې نو نورې فرشتې به ستا استقبال کوي او بره به ځې د رب العالمین سره ملاقات به دې کېږي. حضور پاک فرمایي بره لاړم وختم ورسېدم بره حضرت جبریل او نورې فرشتې چې دا څومره مې ملګرې وې دا رانه ټولې لاندې پاتې شوې. زه بره لاړم بره نورې فرشتې دي هغې لاندې نه راځي او دا د لاندې فرشتې بره نه دي. بره چې وختم نو بیا مې لوح محفوظ ولید. لوح محفوظ رونو صدر دفتر دی محافظ خانه چې ورته وایي لکه زمونږ د دې ځمکو یو جانچ پړتالي او په پېښور کې یو لوی ځای دی محافظ خانه ورته وایي هلته ټول ریکارډ موجود دی. دا یو مثال مې تاسو له درک نور داسې نه دی خو دا مې ستاسو د پوهې دپاره وي. نو لوح محفوظ ته لاړم چې قرآن شریف او دا ټول کتابونه او د انسان تقدیرونه چې څه به کېږي او الله څه کړي دي او څه به کوي او څوک به جنت ته او څوک دوزخ ته دا ټول په هغې کې لیکلي شوي. حضور پاک فرمایي د قلمونو کشار مې هلته واورېدل. قلم چې چلیږي د هغې کشار مې په لوح محفوظ کې ولید. بیا لاړم بره الله پاک سره مې ملاقات وشو. دا الله انواراتو دا الله تجلیاتو الله له داسې وجود نشته لکه زموږ ستاسو وجود څه دی. دا الله د شان مناسب رب العالمین له یو وجود دی او یو حیات او یو جون دی دا الله د شان مناسب. اب څنګه اب مونږ که خیرې په جنت کې وینو دلته زمونږ په سترګو کې هغه طاقت نشته چې مونږ یې ووینو. قرآن شریف کې الله فرمایي وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. خلق به خوشحالی مخونه به تر و تازه و ډېر خشته وی او جنت کې به الله پاک سره ملاقات کېږي. الله دې زمونږ سره په خوشحالۍ ملاقات وکړي. نو د حضور پاک ملاقات وشو. په دې ملاقات کې شک نشته په دې د ټول امت اجماع چې د حضور پاک الله سره ملاقات خو شوی دی. لیکن د یو خبره کې د بعض عالمانو اختلاف دی چې آیا الله پاک یې لیدلی دی او که نه دی لیدلی. نو بعضې صحابه وایي چې نه لیدلی نه دی او اکثر صحابه وایي چې نه حضور پاک الله پاک لیدلی م دی. نو چې څنګه هلته ورسېده نو فوراً حضور پاک په سجده پرېوت الله پاک ته. ګوره چې میلمه یو ځای ته لاړ شي د یو مشر ملاقات ته نو دی به د هغه تعظیم کوي. دی زر السلام علیکم ووایي دا تا را هغه تعظیم وکړه. اب ورته وایي مرحبا پښتو کې وایي په خیر راغلی. عرب وایي اهلا وسهلا مرحبا. پښتانه وایي په خیر راغلی ستړی مشئ. فارسی بانان وایي مانده نه باشي خوش باشي بخیر آمدی. دا د هر چا او دا انګریز وان ورته ګډ مارنینګ او ایونینګ مارنینګ دا هر چا خپل استیلی. نو حضور پاک چې ورغی د الله تعظیم به څه کوي؟ الله ته خو السلام علیکم نشي ویلی. سلام خو د الله نوم دی. نو فوراً د الله تعظیم په دې کې دی چې الله ته سجده ولګوي. رونو الله په سجده ډېر زیات خوشحالېږي
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، بنده چې په سجده پروت دی وخت کې الله ته ډېر نږدې وي. د نزدېکت نه مراد هغه نزدېکت نه دی لکه چې یو سړی چاته ورته غاړه وځي یا وجود یې وجود سره متصل دا یو صفت بلا کیف دی، د خدای شان دی. مونږ پرې نه پوهېږو چې دا نزدېکت نه څه مراد دی. مونږ د خلکو د پوهیولو دپاره وایو چې د الله رحمت ته بنده نږدې شي، د الله توجه ته نورم بنده نږدې شي، او د الله کرم ته بنده نږدې شي. نو سجده باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي. او حضور پاک فرمایي وی دوزخ به د انسان چې دوزخ ته یو سړی لاړ شي نو هر اندام به وله وسوځئ ما سوا د هغې اندامونو چې کوم اندامونه د الله ته په سجده لګېدلي وي. سجده باندې به الله ډېر خوشحالېږي. ولې؟ ځکه د انسان بهترین اندام او شریف اندام هغه تندی دی. که څوک چاته وایي چې دا پوزه ما ته په ځمکه ولګوه، دی وي مړ به مې کې خو داسې به ونه کړم. او دا شریف اندام، دا بهترین اندام چې تندی او پوزه دی، دا ټول په هغه ځای بنده خدای پاک ته ولګوي چې د خاورو ځای دی. دی وی الله زه خو ډېر عجز یم، دې خاورې نه پیدا یم. الله دا تندی مې دې خاوره کې پروردګاره تا ته لګولی دی. الله ته ډېر لوی ذات دی او ته هر وخت په ما قادر یې چې څه دې خوښوي ما سره کولی شي. نو په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي. په سجده خدای خوشحالېږي رونو. که الله خوشحالوی نو خدای ته مونځ کوی او ډېرې اوږدې اوږدې سجدې ورته ولګوئ او جړاګانې وکړئ رب العالمین ته. حضور پاک په خپله اوږدې اوږدې سجدې کړي دي او په نورو پیغمبرانو اوږدې اوږدې سجدې کړي دي. حضرت داود علیه السلام خو په سجده کې دومره جړاګانې کړي دومره الله ته چې په کوم ځای به عبادت کو نو هغه ځای کې لاندې کبلې را وټوکېدلې د هغه دغه اوښکو د وجې نه دومره خدای ته جړلې دي. نو الله په جړام خوشحالېږي. او یو حدیث کې راځي چې د انسان د سترګې اوښکه په کوم ځای باندې ور پرېوته دغه ځای د جهنم په اور حرام دی. نو فوراً رسول الله مبارک په سجده الله ته پرېوت او چې څنګه په سجده پرېوت نو د الله سره نور تعظیم هم کوي لکه چې څوک چاله لاړ شي او سلام پیچي. ما خو تاسو ته وایي په الله څوک سلام نه اچوي او نه اچولی شي. السلام علی الله به صحابه وی نو حضور پاک وی نه السلام علی الله مو وایه، ان الله هو السلام. الله په خپله سلام دی، د سلامتیا ورکوونکی دی، حفاظت ورکوونکی دی. نو ته څنګه وایې چې خدای پاک ستا د حفاظت وشي؟ الله خو محفوظ دی. نو فوراً ربی رسول الله مبارک سوی د الله سره مناسب التحیات لله والصلوات والطیبات، فوراً دا الفاظ وی دا هغه تعظیم شو سجده ده. او بیا سوی التحیات لله. نو زمونږ عالمان د دې معنا کوي اسانه غوندې ستاسو را پوهې دپاره. نورې طالبانو ته مونږ اوږدې معنی کوو. التحیات لله چې څومره د ژبې او د خولې عبادتونه دي هغه الله له دي بل چاله نه دي. والصلوات لله او چې څومره د بدن عبادت دی، بدني عبادت لکه منځ روژه دا هم الله لره ده. او والطیبات او چې څومره مالی عبادتونه دي لکه څوک صدقه ورکوي او زکات ورکوي یا حج هم د بدن دی هم د مال دی، دا ټول الله لره دي. عبادت په خالص ته رب العالمین کو. او که یو سړي په عبادت کې ما سوا د الله پاک نه بل څوک شریک کړل دته مشرک او کافر وایي دا د ایمان نه بار دی. عبادت په صرف د الله کې، صرف الله ته به سر بسجود او عبادت په نیت باندې، عبادت د رب العالمین پکې. دا نظر نه دی. تاسو د دې ضمن کې یو خبره وکړم، دا هم ګور عبادت دی منښتي چې ورته وایي، دا به د غیر الله د خدای نه ما سوا د بل چا ګورې نظر نه کوي. بعضې خلک تېروځي وایي د داره پیر بابا ما منلی دی، دا مې د کاکا صاحب منلی دی. نه منښت ته به د الله کوئ. دا نظر او منښت د عبادت دی. که دا دی د بل چا وکړه کافر شو د ایمان نه خلاص شو. عبادت به د الله کې. بندګۍ کې خدای بل څوک ځان سره شریک نه دی جوړ کړی. بندگی هغه شي ته وایي چې سړی ځان انتهایی ذلیله کړي چې خدای زه ډېر کمزوری ډېر عاجز او الله ته ډېر لوی. بس دا انتهایی عظمت
او ځان انتهایی ذلیله کول او الله سره انتهایی محبت کول دا صرف د الله د شان سره دي، دا د بل چا سره دا به الله ته کوو. نو ځکه وایي رسول الله مبارک چې 3 قسم عبادت دی. یو هغه عبادت دی چې د بدن سره تعلق لري، اما الله تعالی دی ګورې بل چاله نه دی، او د تعالی کوم. یو هغه عبادت دی چې د مال سره تعلق لري، صدقه زکات، هغه هم الله که چاله م ورکومه نو ستا د رضا دپاره ستا ده چې ته پرې خوشحاله شې. او دویم هغه د ژبې والا عبادت، دا هم په اندامونو کې راته خدای ځان لکه ځکه د ژبې اعمال ډیر دي په نسبت د نورو څیزونو. نو چې دا یو ګونه سلام شو د حضور پاک رسول الله پاک ته، نو الله ورته څه وایي؟ السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. ای پیغمبره پتا دې سلام. السلام علیک ایها النبی، السلام معک، سلام د الله نوم دی، سلام تا سره دی. زه به تا سره یم، ای زما پیغمبره، ای زما نبی، زه به تا سره ملګری یم، زه به تا له سلامتیا در کوم، زه به ستا حفاظت کوم. ورحمت الله، د الله رحم، زما رحم او د الله برکتونه دا د ټول په تا باندې نازل دي. نو چې دې څنګه ووې دا د الله او د پیغمبر مبارک په میانځ کې شو، نو رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فوراً سوچ راغی چې دا خو تا په ما سلام واچو. الله واه 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 واه، الله دا خو تا په ما سلام واچو، الله په پیغمبر سلام واچوي. واه واه، دې نه لوی عظمت بل کم یو دی. نو زما پکې امت څه شو؟ امت څه شو؟ نو زر نبی علیہ السلام وفرمایل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. الله دا چې کوم سلام په ما چې دا ستا په نیکانو بندګانو دې موي او ګناهګار دې موي. علما لیکي دا عباد الله صالحین خاص کل رستو او علینا یې مخکې کو، پته ولګېده چې د دې ناکې پیغمبر مبارک ځان سره دا ګناهګار امت یو ځای کړ. السلام علینا، په ما او زما په ګناهګار امت، وعلى عباد الله الصالحین، او د خدای په نیکانو بندګانو دې سلامي. دا څومره رسول الله مبارک امت فوراً یاد کړ، فوراً امت یاد کړ. څومره غمخوار دی د امت دپاره حضور پاک، لیکن امت د پیغمبر په نقش قدم لا نه امت ځان له د رسول الله مبارک شکل خوښ نه کړ، د انګریز یې خوښ کړ. امت ځان له لباس او جامه د پیغمبر مبارک خوښه نه کړه، د انګریز یې خوښه کړه. حتی که امت هغه ګیره چې کوم د پیغمبر سنت ته هغې کې هم نخرې شروع کړې، ګیرې پورې هم ټوکې ټقالې شروع کړې، امت په جامه پورې هم لباس کې ټقالې ټقه شروع کړې. د امت زنانو د بیبي فاطمې او د بیبي عایشې تهذیب خوښ نه که، د ډمانو او د انګریزانو تهذیب یې ځان له خوښ که. ای امته، ای مخلوقه، ته څه وایې چې زه به خدای سره چل ول کوم، الله سره به مقابله کوم، او زه په خدای زورور یم، ته په خدای زورور نه یې. نه خو تا ته الله صبر کوي که، ته خو خمقل یې، تا ته الله صبر کوي. ته خو بې وقوف یې که نه، ته د خدای سره مقابله کول غواړې. ته خو قمقل یې چې کوم پیغمبر تا له جړاګانې کړي دي او تا له یې دعاګانې غوښتې دي، ستا خو نه د هغه پیغمبر تهذیب خوښ دی، نه یې د هغه جامه خوښه، نه یې د هغه شکل خوښ دی، نه یې د هغه د بیبیانو شکلونه او جامې د خپلو ښځو له خوښې دي، نه یې د هغې د لوڼو شکل او جامې د خپلو لوڼو دپاره خوښې دي. نو ته څنګه ځان ته د پیغمبر امتي وې؟ څه چل دی؟ د حضور پاک شکل څونه ښه د هغه جامه څومره ښکلې وه، د هغه د بیبیانو جامه څومره ښکلې وه، د هغه د بیبیانو شکل څومره ښکلی و. دا ته په کوم طرف روان یې؟ ته د خدای نه ځان پټولی شي؟ هغه مهربانه ذات چې په یو ګړی په موږ مهربانه دی، نو موږ هغه مهربانه ذات ته هم شا کړې ده. هغه پیغمبر مبارک چې الله ته جړا سته موږ ستاسو دپاره کړې ده، نو موږ هغه پیغمبر تهذیب نه دی خوښ، هغه شی امن نه ده خوښ. ځان ته وایي زه مسلمان یم، خو لیبرل مسلمان. هلکه دا لیبرل پکې څه ته وایي؟ لیبرل دې ته وایي چې طریقه به د انګریز خوښوم، جامه به د انګریز خوښوم، شکل به د انګریز خوښوم، ښځې له به بربنډتوب خوښوم، هغې له به لوپټه نه خوښوم، هغې له به برقه نه خوښوم، هغې له به اوږده نوکان خوښوم. دا لیبرل اسلام دی، دا نه دی اسلام هغه دی چې ما ته بیبي عایشې ښودلی دی، د حضور پاک نه یې نقل کړی دی. اسلام هغه دی چې ما ته صحابه ښودلی دی او د حضور پاک نه یې نقل کړی دی. زما وروڼو د خپل پیغمبر سره مینه وکړئ، محبت.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لګوي د دې خبره دا خبر اخلاص شي، الله سره ملاقات وشي، زبردست ملاقات رب العالمین سره وشي. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جماهیر امت او صحابه فرمایي چې د الله سره یو خاص ملاقات وشو. فاوحى الى عبده ما اوحى. یو څو څیزونه ورته رب العالمین ورکړل او په ټولو کې ول لومبې څه ورکړه 50 منځونه. ما تعالی او ستا امت له تحفه در کوم تحفه. نو الله به څه تحفه ورکوي؟ د 50 منځونو تحفه ورکوم. هغه تحفه ورکوم چې هغه معراج دی د مسلمان دپاره. مونځ د مسلمان معراج دی. هغه تحفه ورکوم چې که مسلمان وی چې د مونږ پیغمبر خو الله سره معراج وکړو، زه به څه کوم دی خفه شي. نو الله هغه تحفه ورکوي چې ته الله وی ودرېږه ما ته مونځ وکړه، دا ستا الله سره معراج شو که نه؟ که ته الله سره معراج کول غواړې، الله سره پټې پټې خبرې کول غواړې، الله سره رازداري کول غواړې، په مانځه ودرېږه، دا ستا معراج دی الله سره. داسې شی یې ورکړه، داسې تحفه چې هغه به د امت د خوشحالۍ دپاره چې زه معراج کول غواړم، ودرېږه په مانځه، دا ستا الله سره معراج دی. 50 منځونه یې ورکړل. حضور پاک ډېر زیات خوشحاله اوهو ما له داسې تحفه میلاو شوه چې په هغې به ما ته الله یادېږي. ما ته داسې تحفه میلاو شوه چې په هغې کې به زه بار بار الله ته سر په ځمکه ایږدم. ما ته داسې تحفه میلاو شوه چې زه به الله ته رکوع کې ټیټېږم. ما ته داسې تحفه میلاو شوه چې زما توجه به الله ته او غیر الله ته به نی. ما ته هغه تحفه میلاو شوه چې زه به الله سره پټې پټې خبرې کوم او ملاقات به ورسره کوم. ډېر خوشحاله. نو چې واپس راغی په حضرت موسی علیه السلام را تیر شو، نو هغه ورته فورا تپوس وکړو، وی الله څه درکړل؟ وی 50 منځونه. وی ستا امت ګورې طاقت نشي لرلی. زما په امت صرف او صرف 2 منځونه هغې نه شو کولی، نو 50 به څنګه کوي؟ راجع الی ربک، خپل رب ته واپس شه. صلح التخفیف چې الله ما سره اسانتیا وکړه. نو رسول الله مبارک الله زما امت سره لږه اسانتیا وکړه، یو پټې غوندې. نو 15 کم کړل. بیا راغی موسی علیه السلام له. بیا موسی علیه السلام ورته وی لاړ شه الله نه تخفیف وغواړه. نو بیا لاړ. باباجي دقلته کښېنه، د خلکو په اوږو قدم اخیستل ګنۍ ښه، دقلته ورته ځای ورکړه. نو بیا الله له لاړ. نو 15 منځونه یې ورته کم کړل. نو بیا چې راغی بیا ورته موسی علیه السلام وی دا ډېر دی، واپس لاړ شه. خو چې هلته لاړ شي نو خوشحاله دی که نه؟ مونځ ته خو بنده خوشحالېږي. واپس راځي 15 کمیږي، اخره کې 15 پاتې شو. چې 15 پاتې شو او بیا راغی رسول الله مبارک موسی علیه السلام ورته وی لاړ شه دا 15 ډېر دي، دا درته کم کړي. حضور پاک وفرمایله ما له باقي حیا راځي، زه نشم ویلی الله ته چې دا م راله کم که، ځکه 15 کمېدل دي چې اوس ویم دا 15 کم کوي به چې به دا خو دا مطلب شو لکه چې یو هم نه دی نه خوښه. حیا راځي. نو فورا د الله د طرف نه اعلان شو. څه اعلان؟ انه لا یبدل القول لدی. ای محبوبه زما فیصله نه بدلیږي ښه، ته کوه 15 ما سره به لیکلی کېږي 50. ما سره به همغه 50 یو منځ په لس به بدلېږي. زما فیصله نه بدلېږي. تا ته اسانتیا شوه خو ثواب به ما سره مکمل د 50 منځونو لیکل کېږي. 50 منځونه دا میلاو شو. د سورت بقرې اخري آیتونه آمن الرسول او لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا میلاو شو. بعضې نور څیزونه بعضې علما ذکر کوي، په هغې کې لږ د علماو اختلاف دی. رسول الله مبارک فرمایي چې بیا زه جنت ته لاړم، جنتونه مې وکتل، الله راته جنتونه وښو. جنتونه مې داسې ولیدل رسول الله مبارک فرمایي چې د هغې ولي مې ولیدې نو په ولو کې دا وله کې اوبه کې خټې هغه مشک او خاوره زعفرانو د جنت دا مې ولیدل. او حضرت بلال ته څه وایي؟ ماشاءالله بلاله وی تا څه عمل کړی دی؟
ما خو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې واورېدل هلکه که ته وې د حضور پاک نه مخکې او خادم د مخدوم نه مخکې روان د بادشاه نه د مولا نه د خپل خادم یا د خان نه مخکې روانې دروازه موضوعاتو ته برابرئ نو ما ستا د پیزار کشار ما په جنت کې د ځان نه مخکې ولیدل څه عمل کې یا بلاله وی د الله رسوله نور څه عمل خو نه کوم خو دا یو کار کوم چې کله اودس وکړم نو 2 رکعته نفل کوم تحیة الوضوء ورته وایي حضور پاک پې خاموش پاتې شي رونو چې کله هم تاسو اودس وکړئ یا هم غسل وکړو مکروه وخت نه نو 2 رکعته نفل به کوئ تحیة الوضوء نو د دې څونه لویه مرتبه ده د پیغمبر نزدېکت به درته میلاویږي په جنت کې به د پیغمبر مبارک خادم مخکې به ترې روان او په یو موقع حضرت عمر ته څه وایي وایي عمره وایي ستا کور مې ولیده ډېر خشته محلو او ډېر اعلی محلو مې ولیده وی ما وی چې دا جوړ زما دی وی راته فرشته جبریل علیه السلام ووی چې نه دا ستا د یو امتی دی ما وی د کوم امتی وی د عمر وی عمر زړه کې مې رالل چې زه ستا دې کور ته وردننه شمه خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا ورننه حضرت عمر ډېر غیرتي و که نه ستا غیرت را مخکې شو چې هسې نه ستا اړه را نه شي چې زما کور ته ته بې زما را تپوس ته څنګه لاړې رسول الله مبارک چې ده وي نو عمر وجړل ابکا اغارو یا رسول الله دا الله رسول زه په تا غیرت کوم چې زما کور ته ته ولې مخکې لاړې د خوشحالۍ نه یې وجړل چې ته خو داخل شوې زما کور ته نو خبرې کړې او بلال ته وي بلاله ستا ښځه مې هم لیدلې ده په جنت کې او ستا کور مې هم لیدلی یو خشته اعلی محلو او د هغې مخکې یو ونه وه او یو خشتخ جینۍ ناسته وه او په مخ باندې اوبه اچئ او چې د دې ولې نه اوبه راوالې او په دې مخ یې ور واچئ او د دې مخ نه یې لاندې پرېږدي لکه د ملغلرو ته بیږي نو ما تپوس وکړه د جبریل علیه السلام نه چې دا محل د چا دی اوله دا خشته اوبه او دا ښځه څوک ته وی په خپله ترې تپوس وکړه نو هغې عالم کې انسان مکلف بیاني هغې کې دا خبرې ترې کولی شي نو ما د هغې ښځې نه تپوس وکړه دا محل د چا دی او ته څوک یې وی دا ستا یو امتي دی ستا مؤذن بانګي بلال دا د هغه محل دی دا وروسته به د ده نه بانګي جوړېږي ګورئ ما دا بانګي لفظ ما ووی دا په حدیث کې نشته د بانګي او د مؤذن لفظ ځکه بلال دغې وخت کې لا اذان څه کوي چې لا د مونځ دپاره اواز هم نه دی شوی ابه مدینه منوره کې رستو کېږي زه به هغه اصل حدیث سرته ویم دا ستا یو امتي دی یو عجز دا عجز هم ګورې ما ووی یو فقیر دا هم درته ما ووی یو مسکین دا هم درته ما ووی یو غلام دا هم درته ما ووی دا هغه صفت درته کوم که نه زه به داسې ویم چې دا ستا یو امتي دا محل د هغه دی اوینده ورته وایي او ته څوک یې وایي زه د هغه په انتظار دلته وخړوم راړو ماشاءالله ان الله لا ينظر الى صورکم الله پاک ستاسو شکلونو ته نه ګوري چې دا تور دی او دا خړ دی او دا ړوند دی او دا شل دی او دا کوږ دی او دا نیغ دی او دا کون دی او دا سپینا دی او دا دی دې ته الله نه ګوري الله پاک ستا زړه ته ګوري ستا عمل ته ګوري نو بلال خو دا رنګه تک تور دی بلال خو پردی غلام دی آزاد شوی دی بلال خو ډېر کمزوری دی ډېر عجز دی سپلی هم خپلې نه لري جامې هم خپلې نشته دی لیکن زړه کې ایمان پروت دی او د پیغمبر مینه پرته ده د محبت ته رسول الله مبارک نو رسول الله مبارک دته وایي چې ستا محل او ستا د جنت ښځه مې لیدلې نیل او فرات مې مولیدل دا دوه دریابونه دا مې ولیدل دوه ښکاره روانو دوه پټ روانو ما وی دا ښکاره نهرونه کم دي وی دا جنت ته دا پټ جنت ته روان دي دا ښکاره او دا پټ نهران باطنان دا وی اصل د نیل او د فرات دی دریای نیل او دریای فرات دا چکر مې په جنتونو کې ولګه وګرځېدم دوزخ مې مولیده رسول الله مبارک فرمایي بانګ مې واورېد هلته بانګ ویلی شو خو لا راته پته نه وه د اواز د څه لپاره دی یو لوی درز مې واورېده
درې درز مې واورېده چې دوزخ له ورغلم مې د جبریل دا غرض د سو شو وی دا چې کله نه الله دوزخ جوړ کو نو یو تیږې د دوزخ د سر نه ور پرېښوده اوس هغه ویښته ورسېده الله دې مساعد وروڼه چې څوک مونځ نه کوي او قضا یې وکړي قضا او توبه یې ونه باسله نو چې ویم کې خو چې قضا یې وکړي یو غوټه ده یو غوټه الله دې مساعد توبه به ورسره وباسې نه دې غوټې نه به دې خدای خلاص دی چې الله ما خو مونځ قضا که دا خو مې لوی جرم وکړه الله زما توبه را دې غوټې نه به خلاص شي او که توبه دې ونه ویسته نو چې وې او چې وې نه کړي چې لا څه جرم وي دا سیر را باندې حضرت جبریل علیہ السلام اوکه په جنتونو یې وګرځولم او په دوزخونو یې وګرځولم او د رب العالمین سره مې ملاقات وشو او داسې ملاقات چې دا ملاقات د چا هم نه دی شوی حضرت موسی علیہ السلام سره رب العالمین کلام کړی دی خبرې ورسره کړې دي په کوه طور کې ملاقات نه دی شوی نجی الله دی ملاقات نه دی شوی چې کله خبرې ورسره وکړلې نو د موسی علیه السلام په اړه کې خوند پیدا شو او خو دا خبرې دومره خوږې او دومره خوندورې او خشته او مزېدارې دي الله چې ته به څنګه رب اریني انظر الیک ما ته ځان وښایه چې تا ته وګورم که نه الله خبرې دونه خشته دي خوږې نو ته به الله څنګه ما ته ځان وښایه چې درته وګورم وی لن تراني ته ما نشي لیدلی نا ما ته به الله ځان ښیي ولکن انظر الى الجبل فإن استقر مکانا فسوف تراني دې غر ته وګوره یو معمولي خپل ځان وتخیم یو جلک وتخیم که غر په ځای ټینګ شو نو ته مې لیدلی شي او که غر په ځای ټینګ نه شو نو بیا ما نشي لیدلی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا چې الله معمولي غوندې خپل یو جلوه لږه غوندې جلوه غر ته وښودله غر ډړې وړې شو ټوکلې ټوکلې شو او موسی علیه السلام چې هغه معمولي غوندې هغه د غر ته چې الله کوم جلک وښود غر هغه ټوکلې ټوکلې کېدلو بېهوشه پرېوت جبل دکا ورته وایي زه چې تللی وم کوهي طور ته او واپس راتلم نو هغه غر مو ولیده کوهي طور نه چې سړی لږ معمولي غوندې راښکته شي نو هغه غر بیا ټوکړې ټوکړې پروت دی تورې تورې ټوکړې د اتي عمره او د اوښ عمره وړې او غټې ډکرې ډکرې پروت دی مونږ ته هغه ملګري وی دې ته جبل دکا وایي دا هغه غر دی چې دا ټوکړې ټوکړې شوی دی موسی علیه السلام سره خبرې شوي دي لیدل نه دي شوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لاړ لیدلو شو زمونږ بعضې علما وی دا حضور پاک په خوب کې تللی دی په ویښه نه دی تللی بعضې صحابه هم وایي بېشک پیغمبر مبارک په خوب کې یو ځل نه څو ځله معراج شوی دی خو جماهیر صحابه وایي اکثر چې دا په ویښه شوی دی ولې الله په قرآن شریف کې دلته فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده دا سبحان د تعجب د پاره راځي الله د هر عیب نه پاک دی او تعجب هغه ځای کې راځي چې یو عجیبه کار وشي نو په خوب کې خو هر سړی تلی شي لکه په خوب کې خو ته امریکې ته هم تلی شي کابل ته هم تلی شي په خوب کې خو ما هم الحمدلله په خوب کې جنت لیدلی خوب کو ته خبره نه ما په خوب کې دوزخ هم لیدلی دی او په خوب کې مې جنتونه هم لیدلی دي الحمدلله نو خوب کې خو هر سړی لیدلی شي په خوب کې خلک بیت الله ته لاړ شي طواف ته کوي په خوب کې خلک مدینې منورې ته لاړ شي په خوب کې خلک امریکې ته لاړ شي په خوب کې خلک یو ځای بل ځای ته ګرځي نو خوب کې یو شی لیدل د تعجب خبره نه ده او دلته سبحان الله وی ډېره عجیبه خبره ده الله د هر عیب نه پاک دی دا معلومیږي دا چې دا د خوب نه دی دا د ویښې دی یوه دویم بعبده لفظ راغی عبد روح او بدن دواړو ته وي په خوب کې صرف روح چکر لګی بدن په کټ کې پروت دی دلته عبد بنده تللی دی بنده روح او وجود دواړه تللی دی او بیا وروستو راځي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې دا لیدل ندی الا فتنة للناس د دې د وجې نه ډېر بعضې کسانو چې کمزوري مسلمانانو لکه لا ایمان پوخ نو ننوتے
هغه واپس مرتد شو. نو په خوب څوک نه مرتد کیږي. که حضور پاک په خوب کې تلیم نو خوب نه څوک انکار نه کوي، د ویښې نه خلک انکار کوي. هغې وی رؤیا لفظ راغلی دی او رؤیا د خوب هغې ته وایي. علما وی دا د ویښې دی، خو لکه خوب چې څنګه د عقل او عادت نه اوچتي، دا هم د عقل او د عادت نه اوچت دی، ځکه د په رؤیا تعبیر شوی دی. بعضې داسې کچه مسلمانانو د یو څو ورځو لا اسلام یې په زړه کې راسخ شوی نو، هغوی د دې د وجې نه لاړل مرتد شو. ښه زما وروڼو، رسول الله مبارک واپس راغی. واپس څنګه راغی چې څنګه تللی بیت المقدس ته واپس راکوز شو او د بیت المقدس نه بیا په براق باندې کېناسته او خپل کور ته مکې مکرمې ته راغی او جبریل او میکایل او اسرافیل علیهم السلام دا ورسره دي. ما خو تاسو ته وایي چې دا معجزه ده که نه، څومره ساعت کې دا معراج شوی دی. او څه واره حضور پاک فرمایي چې زه د بسترې نه پاڅېدم چې واپس رالم، بستره مې همغسې ګرمه ولا یخه شوې نه وه، او هغه زنځیر چې ما راښکته که پخوا به د دروازو کې غټو دروازو کې زنځیر و، کړی والا زنځیر به و، ابه لقېده. وی چې تلم زنځیر مې کلاو کړی و چې دروازه مې کلاوله، وی چې رالم زنځیر هغسې لاړقېده په ځای ودرېدلی نو. دومره لږ ساعت کې دا ټول هر څه وشي، دومره لږ ساعت کې. سهار وختي چې د کور نه حضور پاک ووته نو ورته ابو جهل حرامي په مخه راغی. نو هغه خو به د حضور پاک سره خنداګانې کولې، ټوکې ټقالې به یې ورپورې کولې. وی وایه که نه نن څه نوې زاړه شته که نشته؟ رسول الله مبارک وفرمایل او نن خو ما سره ډېر نوي څیزونه دي. وی څه دي؟ وی بېګا په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تلیم او واپس راغلی. ابو جهل اوس پې خبره کلکۍ، مطلب دا چې دا خو د عقل نه خلاف خبره ده. ګوره که د خوب وی نو بیا څه خبره نه وه کوي چې ما خوب لیدلی، خوب خو هر سړی لیدی شي. لږ ساعت کې تلیم واپس راغلی یم. وی د خلکو مخکې به یې ووی؟ وی بلکل بلکل یې وی. بس ابو جهل ورته خلک راغونډ کړل، راشئ وی دې راته یو څو خبرې کوي. او په لاره حضرت ابوبکر له په مخه ورغی. ابوبکر راشه ملګری خو دې نن بل څه وایي؟ څه وایي؟ وی بېګا په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تلیم واپس راغلیم. مړه وی دا خو وړه خبره ده، که وایي چې په دې لږ ساعت کې اسمان ته تلیم او بیا راغلیم بیا هم منم. خو د الله پیغمبر دی، دا کار کولی شي. خو دروغجن نه دی، رښتونه دی. همونږ ازمایلی دی چې هغه دروغ نه وي، هغه رښتیا وایي. آها صدیق، خو صدیق دی که نه، دویمه خبره پکې نشته. چې خلک یې ورته راغونډ کړل، وی دې خلکو ته به ووایې؟ وی یا بلکل. وی ته تلې بېګا بیت المقدس ته؟ وی او بیا واپس راغلی؟ وی نو بعضې خلک بیت المقدس شام ته تلي و تجارت له. وی ښه، وی تا ته خو بیا پته به چې جومات د ښار کم سایډ ته دی، د جومات څو دروازې دي، ښار په څه شکل دی، جومات کړکۍ مثال پته ور دا څو دي. حضور پاک وی حیران شوم چې خدایا زه خو لږ ساعت له جومات ته تلم او شپه وه او 2 رکعته نفل مې کړي دي. نو یو سړی یو جومات ته راشي هغه ته دا پته، اوس که زه تاسو ته وایم چې تاسو د جومات ته زما دا مقتدیان څونه تاسو راځئ، او که ما دنه اوس هم تپوس وکړه چې هلکه تاسو دا کړکۍ شمېرلي چې زموږ په جومات کې څومره کړکۍ دي، اړو پته به راته نه لګي. چاته یو شي توجه نه که نه هغه ته پته نه لګي. ستاسو په خپل کور کې اوسېږي او ما درنه تپوس وکړه چې هلکه ستاسو په کور کې چې غومې خو لکه ما کوټه جوړه کړې د هغې څو لاړې دي؟ یاره جي ما ته خو پته نه لګي څو لاړې دي، چاته څه پته لګي؟ داسې کار شو. پخوا دلته یو وکیل و، یو ښځې کوټه جوړه کړې وه، هغه ته چا ونیوله. چې کوټه یې تې ونیوله، هغه ښځه عدالت ته لاړه، دعوه یې وکړه په هغه سړي چې زما کوټه جوړه کړې ده، ما نه پلان کې نیولې ده. جج هغه سړی راوغوښته، هغه سړي یو وکیل نیولی، خو پخوا به دې وکیلانو دا قولې والې، پښتنو به هم دا پټکي په سر وړي، اوس دا رواج ختم شو. نو وکیل به قوله واله پټکې. نو هغه وکیل په دې ښځه جرح کوي، نو ورته وایي چې ترورې بیبي دا کوټه ستا ده؟ وی او تا جوړه کړې ده؟ وی او ما په ګیلکار جوړه کړې ده که نه؟ وی چې ستا ده د دې څو لاړې دي چې تا جوړه کړې ده، خو لاړې به یې درته معلومې که نه؟
برګې یې سوځي او وکیله ښځې ته وایي ښځه ورته وایي چې یاره وکیل صاحب دا کوټه خو ما جوړه کړې ده او یو ځل مې جوړه کړې ده او په ګیلکار مې جوړه کړې ده خدای شته ما ته خو یې لاړې نه دي معلوم هسې په کوټه دې جوړه کړې ده تا ته یې لاړې نه دي څنګه ستا کوټه ده صبر وکړه وکیل صاحب ما یو ځل جوړه کړې ده او هم په ګیلکار په خپله نه او دا پټکې ته هر سار وې او ماښام یې سپړې او بیا هر سار وې او ماښام یې سپړې ستا د پټکې څه وولدي بس وکیل چپ چاپ شو چې خدای دې ښځې ته وسوي نو ته سار پټکې وې او ماسخوتن یې کوزې تا ته یې ولونه نه دي معلوم ما یو ځل کوټه جوړه کړې ده هم په خپله نه د ګیلکار او ته مانه د برګو تپوس کې د برګو نه څه خبرې نو حقیقي چې د یو شي یو څیز ته توجه نی خیال نی نو هغه څوک نه شمېري نو حضور پاک وایي چې ما خو 2 رکعته نفل پکې وکړل او بیا ترې لاړم او د شپې تیاره وه هغه زمانه کې خو بیجله میجله هم نشته که نه زه به دوی ته څه وایم نو که زه ورته وایم چې ما ته خو پته نه لګي راپورې لاس پړقۍ او خاندې راپورې او که زه ورته وایم چې دا ورته وایم نو ما خو نه دي پته خو نه دي معلوم وایي چې دوی دا تپوس وکړه د بیت المقدس الله مدد وکړه فورا ولې ځکه د لوی معجزې سفر دی د پیغمبر مبارک د مونځ ورسره تعلق دی مونځ پکې فرض شوی دی مونځ فرض شوی دی او لویه معجزه ده وی فورا جل لی الله بیت المقدس الله پاک د جبل ابي قبیس چې مخامخ کم غر دی د هغې د پاسه را تر بیت المقدس او د هغې ټول ښار مخامخ کېښود هغې به سوال کو اتفقت اخبرهم عن آیاتها ما به جواب ورکړو ما ورته مخامخ کتل ما ته ښکارېده د ښار نه کم سایډ ته دی او ما ته ښکارېده دې سایډ ته دی څو دروازې دي دا ده چې څه تپوس یې وکړل ټول مې ورته وایي بیا مې ورته وایي چې یو کس تپوس وکړه چې زمونږ قافله شام ته تلې ده کوم ځای وه ته خو په لاره تلې که نه وی مې چې ستاسو قافله په فلانکي ځای کې ده زی طوا کې او فلانکي ټیم به راورسېد تپوس ته وکړي او ستاسو یو قافله وه په روحا کې زما براق د هغه 2 اوښې وې د هغې خوا کې تیر شو هغه اوښې ویرېدې په ځمکه پرېوتې او خپې یې ماتې شوې او د فلانکي سړي پکې لاس مات شو تپوس ته وکړي تپوس وکړي او بله قافله وه په تلو کې یا په راتلو کې اوس مدې کې زه خطا کېږم هغه یو ملګری و د قریشو د خاندان هغه سره اوبه وې ما ته اوبه وڅښلې تپوس ته او پلانکې قافله به پلانکي ټیم را رسېدل ته پلانکي ځای کې را روانه وه چې څنګه رسول الله مبارک فرمایلي و قافلې په هغه ټیم را ورسېده او چې کومه قافله یې ورته یاده کړې وه چې روحا کې زما براق خوا کې تېر شو ویرېدې په ځمکه پرېوتې خپې یې ماته شوې چې د هغې نه یې تپوس وکړو یو وایي بس ناګهاني اوښ ټوپ کړلې او وایي په ځمکه پرېوتې خپې یې ماته شوې موږ چې داسې چل پې وشو او د سړي پکې لاس هم مات شو بل نه یې تپوس وکړه هلکه ستا اوبه یاره وایي ما سره په څاروي باندې په کته راپاسه اوبه تړلې وې چې توی نه شي وایي چې بیا مې اوبو ته وکتل اوبه نه وې وی مې چې دا به توی شوي وي نو چې مې وکتل کته م وچه توی شوي هم نه وي رسول الله مبارک ورته مخکې وي چې ما ته څکلي دا خو دوستانه په دوستانه کې خلک یو بل سره دا خوشطبي کوي دا عظیم سفر د رسول الله صلی الله علیه وسلم لویه معجزه داسې معجزه د چا نشته دا لوی شان خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی دې کې یوه خبره پاتې شوه به راته بله جمعه ویم انشاءالله العظیم هغه څه ده ادا دی چې رسول الله مبارک بعضې د قبر عذابونه هم لیدلي دي او به راته بله جمعه ویم نن درته یو رکوټې غوندې خبره کوم ادا چې اوس بله میاشت شروع شوې ده چې هغې ته د شعبان میاشت وي د شو قدر میاشت چې داسې پښتانه ورته وایي او عرب ورته شعبان میاشت وایي په دې میاشتې 15 تاریخ ډېر قیمتي دی 15 شپه د دې میاشتې ولې یو حدیث کې راغلی دی وان کان فیه کلامون خو خیر هغه حدیث داسې دی چې ان الله ینزل لیلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من غنم شعر من شعر غنم كلب بني كلب او كما قال چې الله پاک خصوصي کرم و رحمت سره اعلان کوي
د لومبي اسمان کې او څه کوي په عربو کې د بنو کلب قبیلې ګړې چیلې ډېرې زیاتې وې نو الله پاک د بنو کلب قبیلې د ګړو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق بخي دا څوک بخي دا هغه خلک بخي چې څوک په دې شپه کې د الله پاک عبادت وکړي یو کتاب دی د وعظ په عربۍ کې درة الناصحین ورته وایي هغې کې مې یو واقع لیدلې وه چې حضرت عیسی علیه السلام په لاره تېرېده نو یو غر یې ولیده هغه ډېر لوړ اوچت و نو دې وروخت د الله د قدرت دپاره چې وروخت د غر په دې څوکه باندې یو تیږه پرته وه تیږه ته یې وښویده چې وښویده عیسی علیه السلام چې وکتل نو لاندې درة الناصحین دی غالبا که درة الواعظین دی زه پکې تېروځم نو چې څنګه هغه وړقېد واعظین درة الواعظین نو چې څنګه هغه تیږه وړقېده پرېوته نو یو غار و نو چې عیسی علیه السلام وکتل نو په غار کې یو سړی ولاړ د الله عبادت کوي اوهو دا سړی د خدای پاک عبادت کوي په دې غار کې دننه هلته ولا الله د اوبو د هر څه انتظامات برابر کړي دي څومره نیک دی الله دا سړی کله راغلی دی څه کوي رب العالمین ورته فرمایلي په خپله دې تپوس وکړه نو عیسی علیه السلام د هغه سړي نه تپوس وکړه هغه ویې 400 کاله مې وشو چې په دې غار کې لګیا یم د الله عبادت 400 سال ډېر شی دی لږ شی نه ریا شته چاته ځان نه ښیي نه ستړی شته نه غم خادي شته یو شان لګیا دی نو عیسی علیه السلام ډېر تعجب وکړو چې خدایه د ده نه زیات عبادت ګزار به بل څوک دومره عبادت گزار وی او ستا نه پس یو بل امت را روان دی د حضور پاک د محمد صلی الله علیه وسلم امت هغې چې د شو قدر په 15مه شپه عبادت وکړي د هغې یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه ماته زیات دی نو په دغه شپه به الله ته عبادت کوئ که خیر انشاءالله او شب قدر ورته مونږ وایو دا نور خلک ورته شب برات وایي لیلة القدر په عربی کې ورته وایي زموږ علما لیکي وایي په دې شپه کې الله پاک د راتلونکي یو کال د هر سړي تقدیر فرشتو ته حواله کړي چې ده ولیکئ شب یې لیکئ د هر سړي نو د رمضان په اخري 10 شپو کې چې بیا کومه لیلة القدر ده نو په هغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کړي نو خصوصا په دې شپه د الله پاک عبادت وکړئ ښه عبادت وکړئ او خدای پاک ته دا سوال وکړي چې یا الله ته د راتلونکي یو کال تقدیرونه فرشتو ته لیکل اعلان دې ورته کړی به کې نن نو الله د ما تقدیر کې ښه څیزونه ولیکه دنیا هم پکې ښه ولیکه او د دنیا نه علاوه مړه د دنیا خو به سرخوړی تېره شي پرېږده وی د آخرت سوال وکړي د الله د آخرت ګټه وغواړئ د الله نه د اسان مرګ د خدای نه وغواړئ چې مرګ هم سخت ني قبر د قبر عذابونه د هغې نه امن وغواړئ د قبر د تیارو نه امن وغواړئ د قبر رڼاګانې او خیرت وغواړئ د خدای پاک او بعضې علما وایي چې د ورځې روژه ونیسئ نو بهتره ده اگر چې داسې څه مضبوط حدیث پکې نشته خیر دی ښه خبره ده که څوک یې نیسي نو زما په خیال باندې د جمعې ورځ غالبا د سرکار خو رانه نیم خبر د هغوی د خالي راځي زمونږ د ملک د پاکستان د خالي ورځ راځي سعودي جمعه راځي او موږ به د خپل ملک سره خپل انتظام ساتو ښه د خپل ملک سره نو د خالي ورځ راتلونکې د شو قدر 15مه ده او د خالي شپه د جمعې نه پس د خالي شپه دا د شو قدر شپه ده دعا وکړئ چې رب العالمین موږ ته د عبادت توفیق راکړي الله موږ د پریشانو آفاتو نه په امن کې وساتي بعضې کسان مردگان وفات شوي بالخصوص زمونږ د دې سریز بې خالد حاجي صاحب ډېر ښه سړی ویل چې رښتیا خبره زمونږ یې ډېر زیات خدمت کړی خو چې کله تلې ما هلته یې زما ډېر خدمت کړی یوازې زما نه د دې ټولو حاجیانو به یې خدمت کو په مدینه منوره کې غریب پاتې کېده ډېر خدمت یې کړی دی او ناګهاني مرګ ولا خدای ورکړه ناګهاني مرګ دا د انسان دپاره رحمت دی هغه د دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او په دې خټ کې غلام بلکل په دې خټ کې چې دی نو هغه غلام اکبر حاجي صاحب وفات شوی دی ډېر ښه سړی ترکاڼو الله دې د هغه مغفرت نصیب کړي او د بکرو بابا سبحان الله کور والا وفات شوی وه سبحان الله دې خدای وبخي د هغه کور والا الله دې مغفرت نصیب کړي او د عمرزو د زکریا مولوي صاحب وفات شوی زکریا مولوي صاحب ډېر ښکلی عالم و د
زما د والد صاحب د سبق ملګری و په دارالعلوم نعمانیه عثمانزو کې د هغه نه یو کال دوه کشه وروسته و خو تقریبا د هغه د سبق ملګری و مولانا روح الامین مولوي صاحب شیخ الحدیث او دا سبقیان و دا سبق ملګری او بالکل نو هغه هم وفات شو الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې دا او مدرس مو په فیض القرآن فیض العلوم کې الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې درسونه قبول کړي او عمرزو کې بل د امان الله پلار وفات شوی دی خدای پاک دې وبخي څومره مردگان وفات دي الله دې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او دی وایي چې زما پلار عمرګل کاکا د پیښور وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د چار سدې د نعمان ګړي ساز والد صاحب بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي او زمونږ د دې محلې حسین الله اپریشن کړی دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي او په دې او چې څومره بیماران دي یا الله روغ صحتونه شفا ورکړي یا الله روغ صحتونه شفا ورکړي چې څومره قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي هسپتالونو کې بعضې پراته دي بعضې په کورونو کې الله روغ صحتونه ورکړي یا الله چې د چا بچي نه یا د چا نارینه اولاد نه الله صحتمند نیکان صالحین نارینه اولاد یې نصیب کړي د چا په کاروبارونو کې کمزورتیا د کاروبارونو کې برکات واچي خدای ته زموږ نه راضي شي الله موږ د دنیا او د آخر د فتنو او د آفتونو او د مصیبتونو نه په امن کې وساتي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي الله د شریانو د شر نه مو ساتي الله د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي د ساحرینو او سحر نه مو ساتي او زموږ ډېر دوستان دي د ډېر لرې ځای نه زموږ د جومات ته منزله راځي دعا ورته وکړئ چې الله په یو قدم مجنون او برکتونه نصیب کړي الله خوشحاله زندګي نصیب کړي یو هلک دی د دې دغه بامبو خیلو د کندي بار ملک ته تللی دی او هغه دا ویلي و چېرې زه لومبی تنخوا والم نو زه پکې د جومات سره تعاون کوم نو سارې خور راغلی و څه پیسې مور هم راغلی و جومات ته یو 10,000 روپۍ راوړلي دي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې دا پیسې هم قبولې کړي او رب العالمین ولا هلته ښه ژوند ورکړي او رب العالمین کشر دی او یو هلک دی د مور پلار یو ورور دی چې الله هلته ژوند د خوشحالي وکړي خدای چې څومره د مسافرو ته ډېرې دعاګانې کوي دا مسافر غریبانان څوک په بار ملکونو کې دي او د ښځو بچو نه بار دي او مزدورۍ کوي غریبانان الله پاک دې په مزدورو کې ولا برکتونه واچي الله دې خوشحاله زندګۍ نصیب کړي او زموږ یو ډېر قریبي دوست دی ما ته ډېر ګران دی نبیل صاحب دا پېښور دی د هغه د ترور خاوند وفات شو په کویت کې او غریب داسې د سفر ژوند تېر کړی داسې بېسرې ژوند هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي او الله پاک یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي یا الله ته زموږ نه راضي شي یا الله ته زموږ نه راضي شي یا الله ته زموږ نه راضي شي الله زموږ او زموږ د بال بچ حفاظت وکړي زموږ د دین او د ایمان حفاظت وکړي الله خدای زموږ د هر قسمه د دنیا او د آخر د پریشانو نه په امن کې وساتي د رسول الله مبارک صحیح امتیان هم جوړ کې او د قیامت پر ورځ د حضور پاک مبارک سره تجلی نادې ودرولې کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد